الهوى لم تورق دمعا على طلال لولا الهوى لم تورق دمعا على طلال ولا أرق طالي ذكر الباني والعالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا أعارتك ثوبي عبرات وضنا ذكر الخيام وذكر ساكن الخيام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع وسقمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك نعم سارى طيف من أهوى فأرقني والحب طارد اللذات بالآلام مولاي صل وسلم دائما يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي مولاي صل وسلم دائما لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطاعة ما يقوي شهوة ناهمي مولاي صل وسلم دائما والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفطمه فاطمي مولاي صل وسلم دائما أبدا وخالف النفس والشيطان
صيهما وإنهما محضك النصحافا تاهيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب أستغفر الله من قول بلا عمل أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقومي مولاي صل دائما أبدا على حبيب أمرتك الخير لكن ما أتمرت به أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورات لا تعدو على العصام مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي مولاي صل دائما أبدا على حبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما
فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ ناسمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أنبئت أن رسول الله أو عادني والعفو عند رسول الله مأمول بانت سعاد فقلبي اليوم مدبول متيم إثرها لم يفدى مقبول مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول بانت سعاد فقلبي اليوم مدبول متيم إثرها لم يفدى مقبول مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بیت القصید با درته وایم صحیح شوه یا به دعا غواړو خو دومره په مینې به یې ووایو چې د محمد ټکي سره هغه روح دننه چې شي خوشحال شي. محمد سید الکونین محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شاجي دعا بغواړو زبا یو 500 روپۍ دا به د ام سفیان له طرف نه ډیر زیات خدمتونه کړي ډیر دعاګانې ورته کوي معاش ډاکټر خدمت دی کوي وړي راړي دا دوره شی نه خو یو اعزاز وي دا به د معزتا شي او دا به شهزاد ته دا خو زوړ د بیخونه خیزه او په انعام کې نوې نوټ خوند کوي هلکه نوې شته پکې چېرته ترتیب مرته خرابه وکړ بیا به نور خفه کېږي دا به شهزاد ته د تاسو ته چې کوم علوم پړاو کړه او اهم علوم دي او د کې ډېر کم خلک په دغه انداز باندې مهارت لري ماشاءالله اللهم زد فزد دا به دیغه انعام شي دا لږ شی ډېر شی دا به لږ نه ګڼو دا به په ډېر باندې ګڼو هلکه دعا به وغواړو ټولو اول خپلې جامعې ته هم خپلو والدینو ته چا یو د والدینو یا دواړه وفات دي هغه ته
ما خپل دواړه والدین وفات دي، ټول استادانو ته چې کوم وفات دي، چا چې قسم بیماران دي کورونو کې، مونږ د کارونو کې ډېرو ملګرو ډېرې قرضې مونږ سره کړې او ډېر فراخ دلی سره یې کار اخیستی. خدای پاک دې هغه ټولو ته اجرونه ورکړي او دا ټول قرضې هغه خدای پاک پرې کړي او مزید خدای پاک دې دا خو اوس غټ مجمع ده، یو غټ کانټینر د کتابونو خو فل ډک په بوی چې د بیروتي اعلی نسخو دا خدای راکړي چې دا مکتبه درته چې ډکه که پاو تاسو ورنه هغه اخلو. په امین خو مخله نه خوږېږي د خدای باندې، لکه تاسو نه یې نه غواړم، خدای نه یې غواړم، خو امین خو پسې کو. ښه جي، الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآله واصحابه واتباعه اجمعین. دا کوم ملګرو چوره خدمتونه کړي دي، دا د دارالحدیث دا ملګرو راکړی محمد توفیل په نام، ګل زمان، ابو بکر، محمد فرمان، محمد شعیب، د دې بجلیو هم خدای پاک ټولو ته اجرونه ورکړي. چا یو د والدینو یا دواړه وفات دي، دا په تاسو مونږ فرض دي چې دعاګانې ورته وغواړو. ما خپله دواړه والدین وفات دي، رب ارحمهما کما ربیاني صغیره. دې دپاره تاسو مونږ باندې علمونه کول چې داسې موقعو کې مو هغه چې یادي. ګوره مونږ کوم استادان وفات دي، خدای پاک دې ټولو قبرونه منور کړي، خدای پاک دې قبرونه باغچو دې جنت نه باغچې جوړې کړي. چا یو د والدینو یا دواړه بقای د حیات وي یا کوم مونږ استادان ژوندي دي، بوډاګان دي، معذوره دي، خدای پاک دې صحتونه عافیتونه نصیب کړي، ا د دو د شفقت سوری دې د مونږ په سرونو باندې قایم دایم ساتي. او ټول دنیا کې چوره مدارس دي، اسلامي مساجد دي، دا اسلامي کلاګانې دي، درسګاهونه دي، دارالحفظونه دي، ټول د خدای پاک سرسبز آداب شاداب ساتي، تعلیمي لحاظ سره، تعمیري لحاظ سره. او د مونږ مادر علمی خدای پاک دې هر ورځ د بل نه د ترقی والا، د مینې والا، د محبت والا، د اتحاد والا، د اتفاق والا جوړ کړي. تاسو مونږ باندې مولانا عبدالحق صاحب نور الله مرکزه غټ احسان د دارالعلوم گلشن خو ایخ په هغه وینو باندې چې دا کارلی دا اوس په مونږ تشې مزې ورناخلو. خدای پاک دې قبرونه د نور نه منور کړي. استاد محترم مولانا سمیع الحق صاحب او حضرت مولانا عبدالحق صاحب چې چوره دارالفقا او چوره خلکو په کوم ټیم کې چندې ورله ورکړي دي، اوس یې ورکوي، آینده ارادې دي. خدای پاک دې ټولو چې کوم مړه دي مغفرتونه دي الله تعالی نصیب کړي، چې کوم ژوندي دي خدای پاک دې چې کوم خلک په ښه نظر باندې ګوري، تعاون ورسره کوي، یا اله العالمین د هغه کورونه په دین، دنیا او محبتونو سره او دولتونو سره، تجارتونو سره، خوشحالیګانو سره دنیا آخرت آباد کی. چې څوک په ښه نظر ورته ګوري خدای پاک په ښه نظر ورته وګوري، څوک ته په بد نظر وګوري اول خدای هدایت ورته وکړي، که هدایت یې نصیب کړي خدای سترګې وباسي. هر چېرته خدای پاک د مسلمانانو حامی او ناصر سي د غزې خدای پاک داسې اور دا ممړی او نور داسې اورونه په دې ارامیانو باندې راولي، خدای کنداریانو ته په لاس باندې چکې ورکړي. او د افغانستان دا حکومت اسلامی خدای پاک مستحکم او قائم دائم کې، او مونږ په ملک کې خدای پاک اسلامی نظام راولي. ګوره تاسو مونږ ډیر مشران داسې دي چې هغه تاسو مونږ د پاره شب و روز د مدرسو خدمت د پاره مهنتونه کوي او خپل مقصد عمرونه او خپل هر شی په داو باندې لګولې دي چې اوس په چیرته سر ډز وي، اوس پر ډز وي، باطل قوتونه په مورچو کې ورته چې دي ناستي. خدای دې په خپل حفاظت کې مونږ مشران وساتي، او چې څنګه خدای پاک عزتونه ورکړي دي خدای پاک دې اضعافا مضاعفا کی، او څنګه دې تاسو مونږ سرونه هغه دې فخر نه اوچت کړي دي او هر چاته نام په فخر سره اخیستلی شو. ګوره ټول ډاکوان ثابت شو، ټول غله ثابت شو، لیکن الحمدلله د مونږ مشرانو باندې په پوه شئ حالانکې دو مونږ ته مقصد دا دی چې د غاښونو کونې خوږېږي، په پوه شئ هغه بل الفاظ نه وایي هغه ورته خوږېږي، خو لیکن مقصد دا دی چې چېرته هم د مونږ مشرانو باندې مقصد دا دی چې ګوتې کې خودلو ځای نه میندی. خدای پاک دې مزید نور عزتونه نصیب کی، خدای پاک دې ترقیګانې نصیب کی. یا الہ العالمین په خپل حفاظت کې وساتي، دي هر قسم شرورونه په خپل حفاظت کې وساتي. مونږ سره ډیر ملګری احسانات کوي او د تعلیمي سلسله کې، کتابونو کې، نور شیونو کې، مدرسو سره کوي. دا غرض صرف د دعاګانې مونږ ته ویلي خدای پاک هغه ټول ملګرو په نامو اخیستلي ښه نه، نو هغه ټول ملګرو خدای پاک ټول کارونه
چکه برابر کی. مونږ یو ملګری دا څه کارونه مې وي شروع کړي هغې کې لږ رکاوټونه دي وای دعا کو چې خدای ته جوړ کړي ډېر نیک صالح سړی د خدای ټول کارونه چې کې برابر کړي. مونږ سره په دې کارونو کې ډېر ملګرو ډېر قرضې کړي دي او ډېر فراخ دلی سره او ډېر دعاګانې مونږ ته کو په هر وخت کې خدای پاک کاروبارونو کې نور منافع واچي هر قسم شرورونه وساتي. دا چوره چټونه دي چا کورونو کې بیمارانی خدای پاک شفاګانی کامل عاجل او تنصیب کې چوب بیجا قید بند کې خدای پاک اغنه نجات نصیب کې چا ورونه باري کاروبار نو ته مهیا کېږي خدای پاک نیک او مقصد دا چې خو د ربح حوال او د طیب حلال کمایي وال کاروبارونه هغه ورته برابر کې چا اولادونه نه خدای پاک نیک صالح اولادونه ورته ورکې چا وی خدای ورته نیک صالح کې مونږ د بچو ته اوس ازدواجی ژوند برابر کړي خدای پاک د دواړو خاندانونو لپاره د خوشحالي باعث هغه چکی جوړ کی او هر قسم شرورونه آفتونو خدای پاک د تاسو موږ په حفاظت باندې کی د تاسو موږ جانونه مالونه دولتونه وختونه لوازمات مناسبات متعلقات د موږ اډو کی پوسټ کی هر شاید خدای پاک د قران او د حدیث مقبول مبرور خدمت لپاره وقف کی او د رزق حلال طیب فراخ مو د غیب نه خدای پاک چشي سي کفیل شي. خدای پاک دا حاضر مجمع ټول طالب علمان دا بهترین علما فضلا کې او بیا خدای پاک د دین اشاعت ورته زبردست مواقع هغه چکه فراهم کې او یا الہ العالمین کامیاب مدرسین محققین مؤلفین واعظین خطباء داعین مجاهدین د دین په هر شعبې کې لکه څنګه چې حقانیانو نتا کار اخیسته خدای پاک د دین په هر شعبې کې کارونه واخلي. خدای پاک یو فاضل هم د جامع حقانی ضایع مکه یا الہ العالمین دور معزز دور لوی خلک جوړ کی چې مونږ نامونه ارو او مونږ فخر پکو او مرګ نه بعد مونږ دی پاره خپل والدینو دی پاره صدقه جاریه خدای پاک دی نامخ کی امتحانات روان دي کې خدای پاک دې مونږ طالب علمانو ته نمایا کامیابی هغه نصیب کې او خپل اوقات ګوره مزایق اصل شی ما درته ویل هغه وخت ته او اوس خپل اسباق طرف ته متوجه شو ځکه د مشرانو د ځنې فیصله دا به تاسو باندې لګ عارضی بدی لگی لیکن پتاسو عسا ان تکرهو شیئا وهو خیر لکم پدغه کې د تاسو مال هم خیر دا عزت مو خیر دا اوقات مو خیر دا او د تاسو مستقبل هم چې دا خیر دا پکې هغه په ځای باندې ټول توجه خپل تکرارونو ته خپل مطالعه ته هغه کو نور چاچ قسم حوایج وی یا الله تا په علم کې به ټول ته پوره کې او دا خورشتیا ټول اکثریت خدا غیر مزوجه غدي خدای پاک ټول تا خدا سے بهترین مواضعو کې چې دو هم په مطمئنی هغه مطمئنی په ټول صفات سره متصفات شینه هغه ورته نصیب کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین. فیضان ته دعا وکړو وسید نمبر د خدای پاک دې غیبانی اسباب ورته چکی برابر کې.